خصوص آخره کې چې کوم حضرات تاسو کې سیفین نه دي د یو شیخ طریقت سره تعلق وابستګي نه لري هغې په یو څو خبرو کې مخاطب ګرځوم او التماس او غوښتنه کوم سوال ورته کوم د خپل رقبې او ګردن خلاصې کوم هغه دا چې معزز موږ او تاسو ته الله رب الجلال بهترین زړونه راکړي دي او دا هغه زړه دی چې په دې کې بیا چشمان راکړي چې د هغې نه تعبیر په فؤاد سره کېږي ما کذب الفؤاد ما رأى چې هغې ته بیا یو رؤیت حاصل وي بلوغ نه بعد موږ او تاسې معصوم نه یو ګناه رانه کېږي که علما یو که صوفیه یو که عوام یو ټولو نه ګناه کېږي معصوم انبیاء علیهم السلام دی یا په قول د بعضې محققینو باندې محفوظین اولیاء دي نور مونږ د عصمت دعوګیر نه یو صحیح حدیث مبارک مضمون دی چې د یوې ګناه سره په زړه باندې داغ لګېږي د محققینو په تحقیق باندې دا داغ په دې مدغه صنوبري نه وي بلکې په دې کې چې کوم چشمان دي چې تعبیر تی په فؤاد باندې کېږي هغه فؤاد چې باطنی نظر لري انسان په ذی فراست ګرځېږي ذی کشف المکاشفه ګرځېږي دا داغ ذی هغه شیشه باندې غورځېږي او د زړه رڼا او انجلا او فراست ختموي دویمه ګناه چې کېږي دویم داغ لګېږي دریمې ګناه سره دریم داغ لګېږي سوچ کوئ چې بلوغ نه بعد ما او تاسې خواص مستثنا دي څومره ګناهونه به کړي په دې به څومره داغونه وي او چې هر کله د فیصدۍ په لحاظ سره 99% دا شیشه د زړه توره وي خو یو داغ په دې کې سپین وي دی کافر نه دی مخلد فی النار نه دی احاطت به خطیئته تعبیر ته نشي کېدی خو کله چې سل په سله دا شیشه توره شي چې روایت د مسلم شریف کې ته تعبیر په سودا مظلمه سره کېږي او بیا د هغې اثر دا ښکاره شي چې عقیده د اهل سنت به ورته بدعت ښکارېږي عقیده د اهل بدعت به ورته سنت ښکارېږي خیر به ورته شر ښکارېږي شر به ورته خیر ښکارېږي تاسو سوچ وکئ که یو سړی عقل لري علم هم نه لري هسې راشي او دې دربار ته وګوري دې دربار ته بغیر د مبارک رحمت الله علیه د لیدونه بغیر د کرامت د اورېدونه که دی ذي عقل وي ګیا نه خوري او ده کې لږ م عقل وي نو دی به د دې نه بعد د مبارک په ذات څنګه اعتراض وکړي چې دې دور فتن کې دا اصلاح چا کړې که دی ولی کامل مکمل نه دی نو دا اصلاح خو آسان کار نه دی دا چا وکړه خو چې هر کله د بدو اعمالو په وجه د زړه سترګې تورې شوې سودا مظلمه قلب وګرځېده خیر ته شر وایي همدغه اصلاح به ګوري د دې نه به تعبیر په مشرکینو باندې کوي د دې نه به تعبیر په بدعتیانو باندې کوي ځان به سوټې پوټې ګوري د سر نه خپو پورې خلاف شریعت ځان نه به تعبیر په موحد باندې کوي ځان نه به تعبیر په متبع سنت باندې کوي ولې زړه خراب دی نو معززو دغه زړه باندې داغونه شته دي او د هر چا دي لکل شین سیقل وسیقل القلب ذکر الله د هر شي د صفایي علوي او د زړه د صفایي علا د الله رب الجلال ذکر دی که مشایخ د قادری دي که د چشتي سهروردي دي که د نقشبندي دي د ټولو کوشش هم دا دی چې مرید ته یو طرز او طریق د یو ذکر ښایي چې په هغې باندې د دې قلب صفایي وشي د څه شي نه صفایي وشي د ده د قلب هغه فؤاد چې د ګناه په وجه په هغې داغونه لګېدلي دي هغه بیا صفا شي که مونږ د دې غم ونه کړو نو دا خیرن زړه جنت ته نشي تللی ځکه الله رب الجلال صفا در کړی صفا به درنه امانت غواړي په ورځ د قیامت کې دا صفایي یا دلته وکړه د مشایخو په صحبت د هغې په لاسنیوو په بیعت د هغې د باطني نور او فیض او توجه باندې دا خپل زړه ګرم کا صفا یې کا که یې نه صفا کې یوه ورځ را روانه ده بیا به جهنم ته گزار کی جهنم ته کافرم ځي جهنم ته
گناهگار مؤمنم زی